اولنۍ خبره خو به دا کوو چې یاره عمران خان یې چې لرې کړو نو په هغه باندې الزام سو دوه خبرې یو په هغه دا الزام و چې یاره د دې ملک کې ګراني راوسته د خوراک تیل چې دا ګران شو غوړي چې ورته موږ وایو دا بل تیل ډیزل چې دا ګران شو ډالر ګران شو غنم دا دالونه دا شیزونه ګران شو یو پې دا الزام و او زه تاسو ته یقین یعنې دا به تاسو خلک به دې خبرې جواب ورکوئ چې د هغه په دور کې چې کوم ریټ و هغه نه پس چې کوم یو نیم کال حکومت د نورو خلکو وکړو د شهباز شریف او د پی ډي ایم د مولانا صاحب او د دې ټولو په مشرۍ کې چې کوم حکومت وشو په هغې کې هغه قیمتونه کم ځای ته ورسېدل عمران خان چې ته نو اوړه په 1300 روپۍ توړه پرېښې وه او کله چې د شهباز شریف حکومت خپېدو نو دا تقریبا 3000 کم ویش کله به بره شو کله به ښکته شو ډیزل پټرول وګورئ چې هغه په 160 پورې یا 165 پورې د عمران خان په دور کې و او د دې په دغه باندې په 300 روپۍ باندې هغه خرڅېدل دغه شانتې ډالر وګورئ ډالر کم ځای ته ورسو چې 330 340 پورې رسېدل اوس بیا لږ راکم شوی هغه باندې الزام دا و چې یاره دې په حکومت باندې پیږي نه دې حکومت چلولی نه شي من تجربه ده او د پی ډي ایم والا مشران او ځان له پروفیسران جوړ کړو چې زموږ تجربه ډېره ده په حکومتونو چلولو کې موږ به دا هر څه کنټرول کړو او زه ته ایمانا خبره کوم چې هر یو شي تباه کړی دا خلک یې بس هغه ته وایي خیر ته یې کینولي دا غریب سړی فضل خان خبره وکړه چې یو صحت کارډ یې ورکړو صحت کارډ هم تاسو له واپس واغېشت عبید خان خبره وکړه چې خلک وایي دا اوس چې کوم حکومتونه تیر شو دا پی ډي ایم والا چې دا صوبه تباه ځکه چې خلکو له صحت کارډ ورکړی دی چې خلکو مفت علاج کېدو دا مفت ګاڼو کې چې ګرځی دا مفت چې دا پټرولونه ډیزلونه راته اچوي دغې باندې چا پابندي ونه لګو دا افسرانو ته چې دا ګاډي لس ګاډي په کورونو کې ولاړي ما په خپله منسټري کړی ده ما لیدلي دي دا شیزونه دا اووه شپږ سوه لیټر ډیزل د میاشتې د یو کس دا د فضل الرحمن زوی چې منسټر و دی به په 100 ګاړو په قافلې کې ګرځېده د ان ایچ ای د ګاړو په قافلې کې ملګرو دې خلکو چې کومه تباهي کړې ده او بیا جو 3.5 کاله حکومت چې دی هغه به دا ملک تباه کوي که چا چې دلته او یا کاله حکومت کړی هغه به هر څه نظام به یې خراب کړي بل په هغه الزام دا و چې یاره سایفر کیس دی چې یاره بار را عجیبه غونته کې خبره راځي زه په دې په غیرت او پښتو خلکو کې زه وایم دا نشته زموږ دلته چې کوم دا نن سبا لیډران دي یو سړی دی یو ملک دی هغه د باره تاسو له دمکیانې درکوي د ستاسو ادارو له دمکیانې ورکوي د هغې ادارو چې کوم مشران دي هغوی ته په هغې خط کې کنزل لیکلي کېږي تاسو که هغه داسې نه ده چې هغه خط زه تاسو ته وایم زه ځانه خبرې کوم په نټ باندې شته هغې خط کې چې څه لیکلي چې د پاکستان چې کوم نام ادارې دي هغوی دپاره څه کوم الفاظ استعمال کړي د هغوی د مشرانو لپاره کوم الفاظ استعمال کړي عمران خان راپاسېد هغه وایي ما ته دا خط نه ده منظور ما ته دا د بدماشۍ خطونه خلک نه رالیږي زه دا نه منم چې یاره ما پسې یو سړی د بار ملک هغه کوي چې یار ته به زما په اشارې باندې حکومت کوي زه دا خبره نه منم دا د غیرت خبره ده که دا د خوددارۍ خبره ده که دا د بېغیرتوب خبره ده به تاسو ما ته وایي خلک دلته وایي ده دا ولې ویلي دي زه خو هم دا خبره ډاګي کول پکار ده چې ما ته دا فلانې بدماش دی ما پسې خط رالیږي چې یار زه به تا سره دا چلو کوم خدای مکه سره دغه قرآن مجید به حرمتي نه راکړی سره مشرانو بارې کې څه غلطه خبره نه ده خو صفا خبره سمه خبره زه به دا وایم د خوددارۍ خبره ده د غیرت خبره ده چې زه به د یو کمزورې ملک وزیر اعظم یم خو زه بیا هم یو زورور ته یم چې نه ته به ما ته دا خبره نه کوې دا خو د مسلمانۍ خبره ده خو دې خلکو کې زموږ د حکمرانانو کې دا اوس حکمرانان چې دوی کې غیرت پښتو دوی کې دا شیز نشته دوی وایي چې موږ څنګه غلامان مخکې وو ومکه شانتې به غلامان عمران خان وایي چې زه حقیقي ازادي غواړم حقیقي ازادي څه ته وایي حقیقي ازادي هم دا وایي چې د خلکو چې کوم خوښه ده
د خلکو چې ما د ووټ راکړی ما باندې اعتماد کړی زه د دوی په خواهش باندې حکومت وکړم د دوی چې کوم دلته مسلې مسایل دي د هغې دپاره جدوجهد وکړم نه چې زه د امریکې او د دغه د نورو خلکو چې کوم پاکستان کې نه راکوم چې په هغې باندې تاسو خپل یو جس خو پرېږده چې خپل یو بوټ هم پرې کېږدئ هغه چې یا افغانستان سره یا روس سره پرې تاسو پرې جګړه کوئ زه هغه ځمکه نه درکوم ځکه چې د هغې د وجې موږ ته ډېر مسلې جوړې شوې زموږ د ملک کې را بدامني چې دې غټه وجه دا ده چې دې زه له افغانستان باندې کړو نو هغوی به هم بیا مجبور وو هغوی به وایي چې زموږ دښمن دلته دی نو موږ به په دې باندې دلته دماکې کوو دغه کوو دغه ټول د دغې شي دغه څنګه چې عابد خان تاسو ته ووایي چې دې ځای له ځای نه ورکړو نو دلته امن راغی الحمدلله خو چې دا نور حکومتونه بیا راغلي نو بیا روزانه چېرته اسلام په نوم باندې راځي څوک به پښتو په نوم باندې راځي الحمدلله موږ ټول پښتانه یو او ټول مسلمانان یو د دې ټول له ښه مسلمانان یو الحمدلله نو د اسلام په نوم راځي او وایي چې یار دا سړی چې دی عمران خان یادوي چې دی خو یې مکه یهودی دی یا د یهودیانو ایجنټ دی زه تاسو ته یو څو خبرې کوم چې هغه خپل د حکومت کې کوم د اسلام دپاره کړي دي او زه دا همیشه دا خبره ما په هر یو تقریر کې کړې ده چې دا هغه څه کارنامه نه ده کړې چې یار د اسلام دپاره دا د مسلمان فرض دی چې هغه په یو ځای کې کیني چې هغه د خپل د دین دپاره د هغه دپاره خدمت وکړي دا زما په تاسو په ټولو باندې دا شی فرض دی نو زه به ورته یو څو خبرې وکړم دلته یو مضمون دی په سکولونو کې ښیي چې مطالعه پاکستان هغه خلک ماشومان د پاکستان بارے کې ورته دغه کوي چې یاره پاکستان په دې کال کې آزاد شو بیا دا لیډران و هغه ټول هغه دغه پورې 12مه پورې مطالعه پاکستان چلیږي په بی اے کې مې زما په خیال عمران خان یو واحد په او یا 15 او یا کالو کې یو لیډر راغی چې هغه په دې نصاب کې مطالعه قرآن مجید یو مضمون چې دی هغه پکې شامل کړ چې ماشوم به د پرپ له واخله 12 پورې یا 14 پورې د قرآن مجید باره کې به ورته انشاءالله تعالی دونه علم ورکړی شي چې هغه به دغه د ذهن به د قرآن مجید باره کې ډېر شیزونه وړاندې کولوي دلته خو موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو خو بدقسمتۍ دا یې چې خلک موږ قرآن مجید تلاوت کوو خو پیږو پې نه چې پیږو پې نه نو عمل به پې څه وکړو او چې عمل پې نه کوو نو بیا د الله هغه حکمونه موږ له ګډوډ شي خو دا یو مضمون یې کېښوده چې هغې باندې به دونه پی شي چې هغه به قرآن مجید هغه بیسک دغه باندې به ټولو باندې به پي نو دا دلته څنګه چې فضل خان ووایي ایم ایم اے حکومت راغلی خو هغوی چېرته دا خدمت ونه کړی اسلام دپاره هغوی که جلسه جلوس کوي نو همدغه وایي چې ختم نبوت کانفرنس دی هسې وله خلک نه راځي خو د ختم نبوت باندې به زمزم تاسو به هم ځای هر سړی به ځي ځکه چې زموږ د پیغمبر علیه السلام خبرې دي هغې کې د هغه د ناموس لپاره خبره کېږي هغه لپاره خبره کېږي نو هر سړی به ځي خو دوی چرم په دغه کې داسې دغه ونه کړو یو مضمون یې کېښودو د ختم دغه والا مطالعه قرآن مجید او بل دا وکړو چې په نکاحنامې کې ختم نبوت دغه شکې پکې شامل کړو داسې مخکې چرم نه وي شوی او د ختم نبوت شک مخکې پکې یو ځل هغه ته تیر شوی نواز شریف حکومت چې و دا کم د 13 له 18 پورې حکومت و هغې په اخره کې ته هغه ختم کړو که ستاسو مرګوري یاد شي بیا پکې یو بل دا دغه وکړو چې حضور صلی الله علیه وسلم نوم کوم ځای کې هم راشي نو هغې سره به خاتم النبیین لیکلي کېږي چې یاره پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر دی او دې له پس بل پیغمبر به نه راځي دا لازمي ده اوس په هر یو ځای کې چې کوم ځای کې دا دې له مخکې یو دغه هم داسې حکومت نه راغلی چې هغې دا دغه اتھارټي جوړه کړې ده دلته پی ډي ایم حکومت یو نیم کال وکړو مولانا فضل الرحمان مشر و ولې عبدالله شاه مولوي صاحب گورنر کوي نه ولې چې قاسم مولانا صاحب گورنر کوي نه هغوی به هم دقه غلام علي دا غل غلام علي چې دقه له به گورنري ورکوي داسې ملایانو له صاحب صفا خلکو نه ورکوي دقه د خپل کور خلکو له به ورکوي زه نن هم وایم زه مولانا عبدالله شاه صاحب له گورنري ورکړي موږ په سر سترګو یې منو زموږ پیس خفګان نشته خو یو غل سړی تاسو کېنوئ چې چا یې چینو سره څه چل وکړ ملګرو دې خبرو باندې سوچ وکړئ او بل بدقسمتۍ دا دی وګورئ زه دا خبرې ټول د عمران خان ته راغونډېږي د پی ډي ایم پالیسۍ څه عجیبه غوندې کې ده
یا خو زما په خیال دا په سوچ باندې دا کوي نه ټیک دی اسلامي دغه ته زیات رجحان دی طالبانیزیشن لپاره کوشش کوي ځکه ورته طالبان خان وایي چې هلته اوش ټول د ده خلاف شي او په هغې کې هغه کامیاب شوی هم دی او دلته مولایان وایي چې دا یهودي دی د یهودیانو ایجنټ دی تاسو له بل شانته دوکه ورکوي هغوی له بل شانته دوکه دا پوره په پلانینګ کېږي خو انشاءالله تعالی من خلک بېوقوف نه یو من کمقل نه یو من ټول انشاءالله په دې خبرو باندې زموږ چې کوم د تیر شوي حکومت کې د 2013 له 18 پورې د سود خلاف یو واحد دا صوبه وه چې کوم چې د سود خلاف قانون سازي کړې ده مرکز کې ما خو تاسو ته یو نیم کال د مولانا صاحب په سرپرستۍ کې هغوی هلته حکومتو کو د سود خلاف یو قانون سازي ونه کړه او د سود خلاف دې خلکو ونه کړه چې چا د قرآن مجید علم دی ورسره چې کوم کې قرآن مجید کې لیکل شوي که زه غلط یم ما دې څوک پي کړي ما دې څوک ټیک کړي که دلته څوک په دغه باندې پي چې قرآن مجید په خپله وایي چې هر کوم سړی سود کوي هغه د الله پاک سره جنګ له تیار شي د هغې خلاف تاسو یو اواز اوچت نه کړو چې حکومت مشري وه سره حکومت تاسو غورځولو او بل حکومت د ستاسو په رای مکرم باندې ناست و ځان له خو منسټرۍ اخیستې شوې ګورنرۍ هم اخیستې شوې خو ځان لپاره یو دا قانون سازي تاسو نه شو اخیستې چې د سود خلاف قانون سازي وکړئ مرګرو په دې خبرو به سوچ کوو زه دا خبره اوس د دغې لوټه ده چې لارې جوړې شو ټرانسفارمر وشو نالې وشو ګیس وشو دا د دغې لوټه ده خبره د نظریې ده اوس خبره د نظریې ده خبره د غیرت ده خبره چې دا د خوددارۍ ده چې تاسو خودداره لیډر غواړئ که تاسو بې غیرته لیډر غواړئ تاسو ایمانداره لیډر غواړئ که تاسو بې ایمانه لیډر غواړئ او تاسو موږ دغه کې اوس دلته چې موږ ما وایي چې کوم خلک چې د پښتو په نوم دغه کوي نو زه هغوی ته وایم چې دا واحد وزیر اعظم و چې پښتون و تاسو خو پکار دی د سره ملګرتیا وکړئ چې تاسو خو ټول عمر د پښتو خبره کوئ دا واحد پښتون وزیر اعظم و خو نه د هغوی مقصد بل دی څنګه چې عابد خان وویل چې دوی ټول عمر یو بل ته ګریوانونو ته لاس اچولو خو اوس چې کله خبره راغله چې هغوی هغه خپل سیاست ول عمران خان ټول تباه کړو نو دا ټول غله چې رايوځای شو او نن خو تاسو ته پته ولګېده که نه چې صوبه بیا میلاو شو صوبه بیا میلاو شو او وی ټولو غلو له بس دغه خو څنګه چې په خلک په جامې وینځي که نه وقه شانتې به دا خلک وینځو انشاءالله تعالی د دې علاقې نه د سیاست نه ختمو دا راته زه حقیقت خبره کوم ملګرو چې کوم عمران خان کنټریبیوشن دی د ملک په سیاست کې هغه د بل هېچا نشته هغه دا لاسانیت والا سیاست ختم کړو دا چې یاره دا د پښتو په نوم سیاست او دا د اسلام په نوم سیاست دغه شیزې ختم کړو هغه دا وایي چې یار د خلکو لپاره څوک دی هغه میلیونه نشو لګولی دا شوګر میل او دا فلور میل او دا شیزونه هغه نشو لګولی هغه څه دونه پیسه او دونه تعلق و چې دا هر څه یې کولی شو خو نه هغه چې دی نو شوکت خان هم په شانتي کینسر هسپتال جوړ کړو چېرې د غریبانانو علاج پکې وکړم او فری علاج یې وکړم هغه نمل یونیورسټي جوړه کړه چې د دنیا بهترین یونیورسټو کې یو یونیورسټي ده دلته سرکاري یونیورسټۍ هغې ته نه رسي چې څونه هغې نوم جوړ کړی هغې مقام جوړ کړی په انټرنیشنل لیول باندې د غریبانانو خلکو لپاره که هغه هم شوګر میل لګولی نو بس موږ خو دې تپوس نه شو کولی د نورو ټولو نه یې لګولې د درداري وایي 12 دي د نواز شریف وایي 20 دي دغه 20 شوګر میل ختمې کوي یو هسپتال تاسو هم جوړ کړئ ګرنې ملک لپاره